ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزتمند مسلمانانو من با ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې د دنیا نعمتونه دا به اخر ختمیږي د دنیا دا نعمتونه دا پانی دی او د آخرت نعمتونه دا باقی دي د دې متعلق چې کوم دی علماء یو واقعا راغستره چې په تیر شو زمانہ کې یو بادشاه یو خار جوړ کو او په هغه کې یو قیمتي کور یې جوړ کو د هغې په حایس باندې ډیر مال او دولت ولګو بیا یې خوراک تیار کو او خلکو ته دعوت ورکو خلک یې راجمع کړو بادشاه کور په دروازه کې څه خلک کېنولو او هغې ته یې حکم وکړو چې کله خلک د خوراک خوړلو نه پس دوباره د دې کور نه وځي نو تاسو چې کوم دی د هغه خلکو نه به تپوس کوئ تاسو به د دې نه تپوس کوئ آیا تاسو په دې کور کې څه عیب ولیدو ټولو خلکو به جواب ورکولو چې په دې کور کې هیڅ عیب نشته په اخر کې څه کمبل اخیستونکي فقیران راغلو دې خلکو ونه تپوس وکړو چې آیا تاسو په دې کور کې څه عیب ولیدو دا کوم کور کې چې تاسو روټۍ وخوړل او بهر ته راووتې په دې کور کې څه عیب مو لیدو دی ورته وویل او په دې کې دوه عیبونه دي د دروازې خلکو دې ودرول او بادشاه ته اطلاع ورکړله بادشاه وویل زه په یو عیب باندې هم راضي نه یم دی وایي چې په دې کې دوه عیبونه دي لهذا دغه خلک مال راولي نو کله چې دې د بادشاه دربار ته بوتلی شو نو بادشاه د دې نه تپوس وکړو هغه دوه عیبونه کوم دي ماته ووایه دی ورته ووایي چې یو عیب په دې کور کې داري چې دا کور به آخر روان شي دا کور دا به آخر روان شي دا به ختم شي ځکه دنیا دا کور چې کوم دی دا د همیشه دپاره نه دی بلکې دا به پناه کېږي تمامه دنیا به پناه کېږي نو دا کور آخر به روان شي ختم به شي او دویم نمبر داره چې د دې مالک دا به آخر مړ شي ختم به شي نو بادشاه دې تپوس وکړو آیا داسې یو کور شته چې هغه هېڅکله روان نشي نه روانېږي او د هغې مالک چې کوم دی هېڅکله مړ نشي نو دې حضراتو ورته ووایي چې او یو کور دی چې هغه جنت دی ګورې ښه جنت به هېڅ چرې روان نشي او جنت کې به انسان له مرګ دا نه راځي بیا د کمبل اخیستونکو فقیرانو بادشاه ته د جنت دایمي نعمتونو تذکره ورته وکړله د دې بادشاه شوق را بیدار کو د جهنم د عذاب نه ویرو او د الله جل جلاله عبادت طرف ته دا متوجه شو بادشاه باندې د دې فقیرانو د خبرو ډیر اثر وشو بادشاه هغه تمام ګناهونو نه توبه وباسله او د الله جل جلاله عبادت طرف ته متوجه شو نو ګوره جنت داسې یو کور دی عزتمندو چې د جنت نعمتونه هم همیشه دي کور هم همیشه دی د دنیا نعمتونه هم پانی دي او د دنیا کور هم چې کوم دی دا پانی دی نو هغه کور چې هغه جنت دی هغې له به مونږ او تاسو چې کوم دی څوک یعنې نیک عمل کو چې د هغې په وجه الله مونږ له جنت راکړي او بیا چې جنت ته انسان ور داخل شو نو بیا جنت کې مرګ دا نشته ګورې ها شپږ شیزونه دي چې هغه په جنت کې نشته اول نمبردار چې مرګ په جنت کې نشته انسان جنت ته داخل شو بیا دله مرګ به نه راځي ګورې ښه او دویم نمبر خوب دی یعنی انسان له په جنت کې خوب نه ورځي لکه څرنګه چې په جنت کې مرګ نشته نو همدا شان په جنت کې اوده کېدل هم نشته ځکه اوده کېدل دا هم د مرګ یو قسم دی احادیثو مبارکو کې راځي چې یو کس د نبی علیه السلام مبارک نه تپوس وکړو یا رسول الله اینام اهل الجنت ای د الله رسوله آیا جنتیان به په جنت کې اوده کېږي پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمیل النوم اخو الموت و اهل الجنت لا ینامون خوب د مرګ غرور یعنی د دې یو قسم دی او جنتیان به نه اوده کېږي نو دا دوه شیزونه دی دریم نمبر حسد دی چې انسان په جنت کې چې کوم دی په زړه کې د حسد نه وي او څلورم نمبر نجاست دی چې په جنت کې به دا نجاست او دا ګندګي بني او پنځم نمبر بوډاوالی دی چې انسان باندې به بوډاوالی دا نه راځي او شپږم نمبر ګیره یعنی جنتیان به په جنت کې دا ګیره دا به نه وي بلکې همیشه دپاره به ځوانان وي ګیرې به نه وي ګورې ښه نو ګوره جنت داسې یو
جنت داسې یو کور دی چې هغه د دنیا په مقابل کې ګوري هغه صرف باقي دی او د دنیا دا کور چې کوم دی دا پانی دی. نو پروردګار عالم دې موږ تمام مسلمانانو له دا توفیق راکړي چې موږ د جنت لپاره یعنی دنیا کې هغه کارونه وکړو هغه عمل وکړو چې په هغې باندې زموږ نه الله او د الله رسول خوشحاله شي او په هغې باندې موږ تاسو له جنت راکړي. نو پروردګار عالم دې موږ له په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.